साउथ अफ्रीका इंडिया ته په لومړني ټیسټ میچ کې شکست ورکو نو اوس د انډیا سابقه کرکټرز چې کوم دی لکه عرفان پټان په جړه باندې سر شوی دی. عرفان پټان په ساوث افریقا باندې الزام ولګولو چې دای بال سره چیټ چاړ کړی دی ذکر دی دا بال دومره ټرن خوړو. اصل کې په پس منظر مظفر کوم د ساوث افریقا او د انډیا ټیسټ سیریز شروع دی چې لومړني ټیسټ پکې ساوث افریقا د انډیا نه په انډیا کې وګټلو او یو ډېر غټ شکست ورکو چې په سیکنډ اننګز کې د انډیا لوبډله صرف په 93 رنزونو باندې आउट کا لکه پیچ تاسې انډیا جوړ کړو انډیا په خپل جال کې په خپل لګیره شو. انډیا پیچ جوړ کړو ډېر ټف پیچ جوړ کړو چې راشه موږ سره خو جدي موږ سره خو بل ته چې کوم سپینران بادران دي کلدیپ ته بل اجر پټیل دی راشه موږ په سپینرانو باندې د ساوث افریقا بیټسمنان گیر کو د ساوث افریقا وکټ به واخلو او بیا به زموږ بیټسمنان چې کوم دی غیبه خ بیټینګ وکي ځکه ساوث افریقا سره خ سپینران نشته دي خو د ساوث افریقا غ سپینران او خراب سپینرانو د انډیا سافټویر اپډیټ کو. انډیا له 35 رنزونو باندې لومړني ټیسټ میچ کې یو غټ شکست ورکو چون کې لو ټوټل سکور 123 رنزونه انډیا له پکارو میچ ګټلو د پاره او د انډیا ټوټل ټیم په 93 رنزونو باندې وټ شو یعنی 35 رنزونو باندې ساوث افریقا انډیا له په لومړني ټیسټ میچ کې شکست ورکو. دا سدای مخکې د نیوزیلند سره هم کړو نیوزیلند ټیم انډیا ته راغله چې پیچ ډیر سخت جوړ کو د ویراشه نیوزیلند خو سپینرانو خلاف کمزور دي او دوی سره سپینران بادران هم خنشتا نو پیچ سپینرانو لسټ کو نو ولته په د سپینرانو وکټي وښته خو بیا په دغه سپینرانو وکټي وښته ولا شکست ورکو. اوس ماغه چل وسره یو ځل بیا شوی دی چونکه د کولکتا وکټ ته د کولکتا پیچ کم دی د انډیا غالډي سپینرانو په فیور کې دی او چې لګ ډیر پیچ لګ بدل را بدل کې ولا نو بیا نورم سپینرانو ته خشي د پدې خبرو باندې د پیچ تیارولو ول خپل پروفیشنل ټیم وی چې پیچ تیار چې دا ولې پیچ فاس بادران له جوړ کا ای بدل پیچ فاس بادران له جوړای کته ولې چې نه صرف بیټینګ ته جوړ کا بیټینګ لا پیر جوړای کته ولې چې نه پیچ بادران له سپینرانو له جوړ کا ای بدل سپینرانو له جوړای چې دا هر ټیم هر ملک سره خپل کیوریټر وی غیلا کیوریټر ویل کیږي نو زه د شکست خورلو نه پس خو د انډیا عوام چې کوم دی وای چې دا کیوریټر خو بيخي روسط کوي دا څنګه پیچ جوړ کړو او عرفان پټان چې کوم دی غم جړا شروع کړی دا. عرفان پټان وای چې د جنوبي افریقا چې کم بادران دي دای بال سره سچیټ چاړ کړي دي ذکر دای دا بال دومره غټرن خوړو ذکر دای دا بال دومره زیات سوینګ کېدو نو آی سی سی له پکار دي چې په دې معاملې باندې نوټس واخلي. عرفان پټان دا خبره کوي رورا خو بل طرف ته عرفان پټان نه دا پښتنه پکار ده چې کله د کلدیپ او د جدیجا د کلدیپ یادو او د جدیجا بال ټرن خوړو نو هغه وخت کې خو افریقا کې لړیانو دا نه وي چې دای بال سره چیټ چاړ کړي دي خو اوس چې کله تاسو میچ بایلو نو تو سویچ دای بال سره چیټ چاړ کړي دي بال سره مطلب ټیمپرینګ کړي دي او دا وکټ چې کوم داسم د سپینرانو د پاره وسدای بال سره چیټ چاړو کو نو وکټ نور هم دغه د پاره سټ ک سپینرانو لا اوس په الزام لګی چې آی سی سی دی په دې باندې نوټس واخلي خو اس چیټ چاړ نه کړي. ساوث افریقا کې لړیان ک تاسو په تاریخ کې وګورئ نو دای چرته داسې بال ټیمپرینګ داسې کیسونو کې دای نه دی ګیر شوی استرالیا والا ګیر شوی دی پاکستان والا ګیر شوی دی انډیا والا ګیر شوی دی انګلند والا ګیر شوی دی او ساوث افریقا پاس بالران هم داسې په دې کیسز کې نه دی ګیر شوی. نو عرفان پټان جړه شروع کړی دا د حواله سره تاسو سره دا کمنټ لازمي